أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. دین مخکینی آیتونو کې د شیطانی وسوسې او د آدم علیه السلام د لغزش او د هغه په نتیجې کې جنت نه وتل او ځمکې ته راکوزولو حکم و. چونکې حضرت آدم علیه السلام داسې خطاب او داسې عذاب نه اورېدلی او نه ورته معلوم و. د دې وجې نه هغه بېچینه شو او فوري مفي شروع کړله. مگر پیغمبرانه معرفت او د هغه وجې نه انتهایي هیبت څه په ژبې باندې هېڅ خبره نه راوتله. یا خو د دې خوف د وجې نه څه د معافۍ څه کومه التجا کوي یعنې کومه مفي غواړي داسې نه وي څه شون خلاف نه د الله جل شانه کوم شون د هغه خلاف نه مزید د عذاب سبب جوړ نشي. ژبه خاموشه وه. الله رب العزت زړه خبرونه واقف ده او رحیم او کریم ده. دا حالات چې کله وکتلو نو په خپله باندې معافۍ دپاره یې څه کلمې ورباندې زده کړلې آدم علیه السلام باندې نه د هغه بیان د دې ځینو کې څه آدم علیه السلام حاصلې کړلې څه خبرې د خپل رب طرفه نه څه الفاظ څه کلمې د خپل رب طرفه نه نو الله تعالی هغه طرف ته توجه وفرمایله یعنی هغه توبه یې قبوله کړله. بېشکه هغه د توبې قبلونې والا ده مګر چونکې ځمکې ته رستول والا حکم الله جل شانه چونکې فرمایله هغه کې زر حکمتونه وو اور مصلحتونه وو. مثلا انسان په نسل کې د فرشتو او د جناتو په منځ کې د انساني نسل یعنی جری کول او د هغه وجود کې راتلل یو حکمت وکې دغه و او هغو ته یو قسم ته اختیار ورکول او احکام شرعیه مکلف جوړول او بیا د الله تعالی خلافت قایم کول او احکام شرعیه نفذ کول. د دې لپاره د کوم نوع مخلوق ته دا ترقي وکړي او دغه مقام ته ورسیږي څنګه ډېرو فرشتو ته نصیب نه ده شوه او د دغو مقاصدو ذکر د آدم علیه السلام پیدایش نه مخکې هغه کړه شوی و. انی جاعل فی الارض خلیفه څه زه ځمکې کې خلیفه پیدا کوم. د دې وجې نه خطاخې موف شو لکه بیا هم ځمکې ته څه کوم د رکوزولو حکم و هغه منسوخ نه شوه. البته صرف طرز بدل شو. اول الله جل شانه دې مخکې ایتونو کې مو ته ویلو چې تاسو ځمکې ته کوز شئ هغه حکم و او ځمکې ته رستول هغه به طور سزا و. اوس چونکې دې ځکه هم همدغه ده چې تاسو ځمکې ته کوز شئ خو دې کې حکمت ته همدغه ده چې تاسو د الله پاک خلافت قایم کې نو الله جل شانه هغه فرض منصبي بیان کړلو چې تاسو په ځمکې کې د الله تعالی د خلیفه کېدلو یو حیثیت دغه ده چې تاسو د الله پاک کوم لیواله ده هغه خلکو ته بیان کې نه ځکه یو ته حاکمانه حکم فرمایلو چې تاسو ځمکې ته لوړ شئ او فرمایي چې مو
حکم وته وکړ چې لوړ شي تاسو لوندي جنت نه تاسو ټول نه ټول او تاسو طرف ته به مو څه هدایت رسی یعنی احکام شرعیه برسی وحی په ذریعہ سره نو کوم سره دا ومني یعنی د مو هدایت دی بني عمل وکي دا ومني ما غا ما غم جن کیږي بیا او ما دغه خفه کیږي یعنی د څه خلکو ته چوک دی الله تعالی دا قرآن پاک دا هدایت ومني هغه د پر بنه غام وي او نه بڅو ترنج وي نو دا کلمې الله جل شانو تو فرمایلی وته وی خیلی تلقى دې کې روغلو تلقى منا شوق او رغبت سره د چو استقبال کول او اغا قبلول او دې کې مراد دا الله پاک طرف نه څکله هغه ته د توبې ولا کلمې وخیله شولې د آدم علی السلام هغه یعنی اهتمام وکړل دی هغه توبه قبول کړل شولا تلقى مطلب دا غیا کلمات هغه کلمې آدم علیه السلام ته توبې لپاره خیلی شي وي په دې کې مفسرین صحابه کرام اونه روایت منقول دي مشهور قول دی حضرت ابن عباس رضی الله عنه دا څنګه کلمات هغه دي څنګه قرآن مجید کې په خپل باندې ذکر کړی شوی دي یعنی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نو تابه د توبې اصل معنا دا غدا رجوع کول او څکله د توبې نسبت بندا ته وشي نو به دې کې درې شیون وي اول لغه چې د کومه ګناه کړی دا هغه ګناه غنل او په دې باندې ندیم او شرمنده کېدل دویم دا چې هغه ګناه بالکل پرېږدول دریم دا چې هغه آینده لپاره بالکل نه کول دا عزم وکي دا درې شیونو کې ته یو شي کمی هم وي هغه توبه به نه ده نو دین دا معلومه شوه چې صرف شبي باندې دا وایي چې الله توبه دغه الفاظ سره دا صرف کفی نه دي څه څو پرې دا درې شیون نه وي یعنی سکوم مخکې د کړي هغه باندې خیمون وي موجوده پرېږدي او آینده لپاره نه کول حکم ورکوي وکي تاب علی دغه کې د توبې نسبت الله پاک طرف ته شوه ده چې هغه معنا ده چې توبه قبلول بعضی سلفونه تاسو ته شو کوم سړی څو ګناه وکي هغه نه ګناه وشي نه هغه ته څه کول پکور دي نه هو ته اندغه کول پکور دي کوم دي دغه پلور امور یعنی ادم او حوا علیهم السلام هغه ته څه کړی دي یعنی ندامت وی پرېدولی وی او آینده نه کولو عزم وی او د معافی غرض دی پاروي ربنا ظلمنا انفسنا اے الله مو ظلم کړه دا په خپل ځنونو باندې کته مو موف نه کی مو رحم ونه کی مو خبرې زیات په خساری کی شو اندانو من موسی علیہ السلام عرض وکړو ربي انی ظلمت نفسي فاغفر لي اے دې مو ربا مو په خپل ځوم ظلم کړی کته چې ته دې مو مغفرت ونه کی او حضرت یونس علیہ السلام نذکر لغزش وشو نو عرض وکړو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یعنی الله نه سیو چوک دی عبادت لایق نشته دا او هر برین هغه پوک دا او زه ظلم کوون کې داخل شوم یعنی ته په مو باندې رحم و فرمایي حضرت ادم او حوا علیهم السلام څنګه یو اجتهادي لغزش شو په پویره باندې نو اولا قرآن پاک دی هغه ارضوړو طرف ته دی نسبت وکړلو فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما او ځمکې باندې رکوزیدل حکم څکله او توشلو نو په دې کې حضرت حوا علیه السلام یې سره شریک کړی اهبتو تاسو کوشش مگر بعد کې څکله توبه قبول شویا نو د توبې قبولولو کې اځه کې لفظ مفرد راوړل شو دا یعنی آدم علیه السلام ذکر دا حوا علیه السلام ذکر وکړنيشته دا نو کې دا شي دی واجنه دی خبر رعایت ستلې چې چونکی خزه د دې پردي ولا شایده عورت ته دی واجنه دی خزي پردي ستلو دی پاره او ګنو او عذاب ذکر وکړي نه د شو صراحتن او یوځه کې ربنا ظلمنا انفسنا او کې د ورته ذکر دا هغه دې لپاره ذکر کړی چې بعد کې خلک دا شباونه کې سیر آدم علی السلام ذکر ورکشتو د حوا علی السلام ذکر وکړنيشته لکه د حوا علی السلام توبه نه قبول شي دی واجنه عرب یوځه کې ذکر وکړلو یا دا خبره اکثر خزه د سړی تابع وي یعنی سړی د سړی لفظ کې
لفظ انسان سړی دی پر استعمال کی انسان کی خزه خود به خود داخله سړی لفظ کی خزه خود به خود داخله نو گویا کې هغه مستقل ذکر نه وکړلو دغه لفظ کې دی خزه ذکر شو دا امام قرطبی رحمت الله فرمایي چې یو تواب دا د تواب بندا دی پر هم یل شي لکه ان الله يحب التوابین تعالی تعالی توبه بسون کی خلق خو خي او بل تواب علا پوک دی پر هم استعمال شویا هو التواب الرحیم کله چې بندا دی پر استعمالي کې ندی مناوي ګونونا د نیکه طرف ته رجوع کول بندا ته څه استعمال شي او څه کله الله ته استعمال شي به دی معنا دا غد توبه قبلون کا او دا اندغه یو لفظ د تواب صدا الله دې پر هم استعمالي کې بندا دې پر هم استعمالي کې بل یو لفظ د تائب چې دې استعمال الله دې پر جایز نه ده اگر چې لغوي معنی په اعتبار سره دا غلط نه ده مگر الله تعالی شون کې صرف دغه ده هغه د پر هغه صفات او هغه القاب استعماليږي او جایز دي چې هغه ذکر قرآن او سنت کې راغلي باقي الفاظ اگر چې معنی په اعتبار سره صحیح وي مگر الله د پر هغه استعمال صحیح نه ده یعنی کوم الفاظ الله پاک د پر استعمال شي کوم صفات الله پاک د پر استعمال شي دي هغه ته استعمال جایز دي او د الفاظ هغه لغوي معنی په اعتبار سره هغه معنا صحیح وي خو قرآن او حدیث کې دی هغه ذکر الله پاک د پر نه شي هغه استعمال الله پاک د پر نه دی جایز نو دی آیات نه دا معلومه شولا ستوبی کون کا او گنو مفکون کا یعنی یو سړی ستوبا اور گنو مفکئی دا سیوا دی الله تعالی نه بل چوک نشي کولا لکه يهود او نصارا هغه بدایلو چې دی هغه کوم پدریون دی پیرون دی هغه ته موویر شو هغه ته څه پیسې ویر کو څه حدیب وی کو څه گنو پر ته موف کی نو هغه څه کړه د سیوا کړلو به هغه ته مفکولو خالا پوک دی آیات کې وغل جنا توبه صرف علامه کوي اوس هم ډیر نوواکف مسلمانانو د سیدي څنګه خپل کوم پیری وی یسوي هغه ته ویل شي او ته وایي چې مو ته څه ګنو موف کا نه هغه دې څه بلی ځان شو کوي زیات نه زیات دوا بده تو وکم قل لا بت منها جميعا جنت نظمکتا رکوزدل حکم دین مکی آیات کې شوو هغه حکم بطوري حکم وو ویلز ازون کې بطوري سزا تاسو کوشه او تاسو زمانو او تاسو په اولاد کې به قسم ته یو بلتا سزوي او د دې کې کوم علاج لشي د فهمي چې قل له بیتو تاسو کوشه دا بطوري سزا نه ده د کی حکمت تا اڅنګي څه تاسو لپاره به قرآن پاک څه درستاو او هغه قرآن پاک په تاسو خلکو ته رسوي دی الله تعالی لوی به نه وي چې چومن لغه کامیاب ده چنو من لغه نه کوم ده نو وګوره ازون کې بطوري سزا او دې کې بطوري حکمت تا سده تاسو کو زیدل د الله پاک دین په لوکول دي پاره دي فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون په دې آیات کې الله پاک فرمایي چې د آسماني هدایت څخه قرآن پاک ته هغه تعلیمات دي صدا چوک منی هغه لپاره دوا انعامات ذکر دي یو خدا غدا څه چا دا عمر له غو باندې بخوف نوي لا خوف او بل لا هغه باندې غم نوي ولا هم يحزنون اب غم جن نوي خوف س آینده لپاره کوم تکلیف او مصیبت ته پیش کیږي هغه ته خوف ویل شي حزن څه یو مقصد یو مراد پورا نشي هغه دی وجه کوم غم پیدا شي هغه ته حزن ویل شي نو سړی غور وکي عيش او د راحت اټول قسمونه هغه په دغه ورډ لفظونو کې الله پاک رجم کړو څه د آرام او د اسایش یو فرد هم د قسم نه وتل نه ده به دا ورډ لفظونو کې الله جل شان تعبیر کړیا او یو خوف فرق ورته کړیا خوف نفي الله پاک عام کړیا څه هیڅ باندې هم خوف نوي او حزن کوم د هغه نفي الله پاک د سګړیا ولا هم يحزنون هم کوم د يحزنون فعل او دای دینه مخ کې وروړلو مقدم یې قرباني مطلب دا چې په اندغه خلکو باندې څه د چوک قرآن مني اندغه باندې به غمجن ولا نوي اشاره ده صداغه غمجن ولا د کوم سړي مراد قرآن نشي غم ور باندې وشي د الله پاک اندغه اولیاء سره خاص ته صدا خلک به غمجن نوي او کوم خلک د خپل مرزه او د اراده او د الله رب العزت مرزه او د اراده نه خلاف زندگی تیری به هغه د پر دا خبر نه ده خلک به غمجن وي هغه د پر به تکلیفونه وي بهرحال کوم خلک الله نه
ډریږي او د الله پاک د کلام مطابق زندگی تیری خپل مرضی پری دی د الله رب العزت مرضی مطابق خپل اراده پری دی د الله تعالی د اراده مطابق زندگی سیملی کبه دا خلکو څه مقصد فوت شول څه غم وبدیرولو دا خلک به غمجن نوي تدبیری صدا خلک په جنت ته لوړ شي او به بازو کې د الله پاک شکر ادا کوي او دا غم به الله پاک نوري کی لك الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. په دې آیات کې د الله تعالی والا خلقو خوف او د غم نفي وکړل شولا مراد دا غدا سکوم خلقو ته په دې دنیا کې څه تکلیف یا څه د خواهش او د مراد نه پر کېدل باندې باغو ته څه خوف او څه غم نوي او دین دا معلومه شولا څه کوم خلق لکه انبیاء کرام شو اولیاء کرام شو بشری طور باندې هغه هم طبيعي طور باندې هغه ته خوف کېدل شي لکه موسی علیه السلام په مخ کې څه کلاغه لاخته وګوزول هغه نه کوم منګور جوړ شولو هغه یو قسم ته غبروش ور شولو فاوجس فی نفسه خیفه موسی خدا ډور هغه نه ډور نو لکه عام خلک څونه ډریږي هغه شین ور شي بلکې هغه ډور ایدی واجی نه ډورو صدا غایمو کوم گمراه نشي یعنی د پیغمبر څخه خوف ته ډور د هغه دغه خلکو غوندي لکه مو څخه ډریږي انو نه ډور نه دا یا غول ډور هغه دی بل قسم ته ډور دا صدا خلک گمراه نشي او گمراهی کې پرې نوزي اخرت خراب نشي هغه ډور دونه او والذین کفروا اخیری آیات دي کې وخیل کوم خلک د الله پاک رستولی شي هدایت پیروي نه کوي نه مني نه دغه ټکنا همیشه پر جهنم دا او دینه مراد هغه خلک دي څنګه هدایت نه غني او دغه تبعدارین انکار وکي یعنی کفار هغه مؤمنون څنګه هدایت نه مني یو قسم ته ګناه کوي اگر چې ګناه نه بعد بیا جنت ته سي خصوصو به ته ضرور ملويږي بهرحال په دې آیات کې الله جل شانه سکه آدم علیه السلام ته ویل چې ته زمکه ته خوش دي نمخ ایتونو کې آدم علیه السلام سره یو فکر ولګیدلو او غمجان شولو او چپو نو الله تعالی ته معلومه وا چې دا غمجان د الله پاک خپل طرف نه غته کلمې وخیري فتلقى وخيل على پاک آدم فتلقى وخيل على پاک آدم علیه السلام دا من ربه یا دسی منام کول شي فتلقى ملوش ولی آدم علیه السلام دا من ربه دی خپل رب طرفنا کلمات کلمی یعنی الله پاک چونکه آدم علیه السلام غمجان او خفاو الله پاک طرفنا تکلیمی وخیل شولی فتلقى وخیل شولی آدم علیه السلام دا من ربه خپل رب طرفنا کلمات څه کلمی فتاب علیه او توبه وکړه علیه یعنی الله پاک توبه قبول کړل دي آدم علیه السلام په دغه کلمو باندې فتاب علی د سیم یل شي سم متوجه شو الله پاک دی طرف ته یعنی توبه او قبول کړل انه بشک الله صدا هو التواب اغادی توبه قبولون کیا الرحیم مهربان دا قلنا مور تویلو الله جل شانه فرمای اهبتو یعنی مو ته حکم وکړو اهبتو تو سکوشه مینا دی جنتنا جميعا اټولو فاما پس هر کلا یاتینکم سکچې ته تاسو ته روشي مني دی مو طرفنا هدن هدایت یعنی قران پاک او شریعت او احکامات فمن تبع پس هغه چوت تبدری وکړه هدایت دی مو هدایت فلا خوف هغه باندې بخوف نوي ولا عليهم بدغوبني ولا هم او نه په دغوبني او نه بوي دغو يحزنون غمجن نو خوف منام وشلا يحزنون حزن منام وشلا والذين كفروا هغه خلق کفر کړه د منکر دي وکذبوا او تکذیب کوي بیااتنا دمو ایتونو درویشغن غني اولئک اصحاب النار اندغه خلق دي جهنم ولدي هم فيها اغوب په دي جهنم کې خالدون همیشه دي پروي فتلقى ملوش ولی حاصل شولی زدای کړلی آدم علیه السلام من ربي د خپل رب طرفنا کلمات کلمې فتاب عليه او توبه قبول کړلا په دغه کلمو باندې الله پاک دی آدم علیه السلام نو الله پاک آدم علیه السلام ته یو څو کلمې وخیلې او الله پاک رحمت هغه طرف ته متوجه شولو یعنی الله پاک د خپل رحمت سره هغه توبه قبول کړلا
انه بشک اللہ تعالیٰ صدا ہوا اغا تواب و تواب دا توبی قبل ان کیا الرحیم مہربان دا قلنا اللہ جل شنو فرمائی قلنا موتویلو اہبتو کشے توسو منہا دی جنتنا جمیعاً توسو اٹولو فاما پس ہر کلا یأتینکم فاما کچیتا یأتینکم روشی توستا منی امو طرفنا ہدن ہدایت فمن تبع ہدایا پس شوتو تبی دری وکلا دی مودی ہدایت فلا خوف نبوی خوف علیہم بدغوبنی ولا هم او نبوی دغو یحزنون غمجن والذین کفروا اغا خالق کفر کړه دا وکذبوا او دروشغنی ګڼلی دي بی آیاتنا امویتنا اولئک اصحاب النار اندغه خلق سدي دي جهنم ولدي هم فيها خالدون وی به دغه په دې کې همیشه دي پاره نو دینه دا پاتې ورګه در کوم انسان نه کله غلطي وشي فوراً په غلطه کې اول خبره دا غوي اغبني دو غم جانوي شرمنده شعور باندې دیمه خبره دا هغه ګونو بالکل پری دی دریمه خبره دا وای آینده پر بزود سینه کوم دي ته توبه یې لشي دا درې خبرې موجود وي نو توبه قبول یا صرف دا سیاله ته موموف کې یا له ته توبه ده یا له ته توبه ده نه دي ته توبه نشي لا توبه بزړه سره وګوسي خیمون بوي په نبی کوي آینده پر نه کول حکم یعنی پوخ عزم بوي الله پوک دې آدم علیه السلام او دې حوا علیه السلام توبه قبول کړل ویلي سغو مکمل بدی بدی خیمون ابو کې توبه قبول کړل نو توبه سره سړی الله پوک ته جوړي هم او دا نمونه شون ورکی وي ان شاء الله الله پوک به توبه قبولي الله تعالی دو موږ ته اټول په دې خبر باندې پوي هم کی عمل هم الله پوک موږ ته نصیب کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.